السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د نامعلومه نمبر والا نوم معلومولی شئ. یعنې که یو څوک تاسو ته په ناولده نمبر باندې ټلیفون در راوکړي او تاسو ته هغه نمبر نه وي معلوم چې دا د چا دی، نو څنګه به تاسو دا معلوموئ چې دا د چا نمبر دی، د چا نوم دی؟ نو د دې دپاره موږ نن ویډیو جوړه کړې. د ویډیو تر کتلو لا مخکې که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زر رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه پیدا واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې وګورو. نو ملګرو ګورئ، زه اوس له دې موبایل څخه دې موبایل ته ټلیفون ورکوم. دا نمبر په دې موبایل کې نه دی سیو، نو بیا هم دا موبایل زه د دې نمبر موږ معلوموو. څرنګه به معلوموو؟ د دې نمبر نوم به معلوموو چې دا نمبر د چا دی. نو دا طریقه زه اوس تاسو ته درښیم، تاسو به ووینئ چې څرنګه دا نمبر تاسو معلومولی شئ. اوس دا د له دې موبایل څخه زه دلته ټلیفون کوم، دا نمبر به نه وي کې سیو او تاسو ته به بیا له هغه څخه بعد در وښیي چې څرنګه دا نمبر تاسو د چا دی او له کومه څخه راځي. دا ګوره، اوس دلته ټلیفون راغلی ملګرو، تاسو وینئ ساده نمبر باندې راغلی، دا نه دی معلوم. اوس دا نمبر زه دلته کاټوم. اوس د دې دپاره د یو ایپ ضرورت دی. دا ایپ موږ له کومه راوړو؟ چیر به پیدا کړو. دا ایپ ملګرو تر ټولو مخکې تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ. پلی سټور ته چې کله تاسو ولاړ شئ، دلته به په سرچ کې ولیکئ ایکون. اول وار به ملګرو دا تاسو ولیکئ ایکون، دا دې راواړول. ملګرو دا ایپ چې راوړل دا به تاسو انسټال کړئ. نو دا د ملګرو دا اوس ما انسټال کړی. اوس به موږ خلاص کړو. تاسو به ووینئ چې بیا څرنګه دی چې دی هغه نمبر معلوموي. دا لاندې وینئ ګیټ سټارټډ، دا باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. بیا به دلته تاسو ملګرو پر دې باندې کلیک وکړئ. دا چې کله تاسو خلاص کړئ، اوس به زه کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو د موبایل نمبر واچوئ، د سیم نمبر چې کوم نمبر باندې تاسو د ایپ استعمالوئ هغه باندې به تاسو هغه نمبر به تاسو ور واچوئ. زه به هم اوس هغه نمبر ور واچوم. دا بل موبایل زما زه خلاص کړم. دا د نمبر ما ور واچوله. دا د ملګرو اوس به خلاص. دا انټرفیس به تاسو ته مخ ته راوړي. دا لیک چې تر سره پورې ورسېدله دا خلاص ولی. دلته اوس تصویر راغلی. دا تصویر د مخکې پر ولاړو دغه تصویر اوس اوکې دی ما پر ودرولی. دا چې کومو خلکو سره دغه شی وي او خپل تصویران یې پر درولي، هغه ټول به تاسو ته دا راوړی چې دغه خلک د ایپ استعمالوي. نو موږ له هغه سره هېڅ کار هم نشته. دا د کوم نمبران باندې چې تصویران ولاړ دي هغه یې هم ګرد در ښکاره کړل چې دا نمبران باندې تصویران ولاړ دي، دا ستا شناخته دي. نو زه اوس ځم. اوس د دې ایپ په مدد سره موږ ګورو هغه دغه رااړوو. له هغه موبایله څخه ټلیفون راکوو چې دلته د هغه نمبر موږ ته راوښیي، راښکاره یې کړي چې دا ټلیفون تا ته چا ده راوکلی. اوس به موږ دلته وګورو. دا ګوره ملګرو، اوس زه ټلیفون ور راکوم. هغه ټایم تاسو وکتلی چې د هغه نمبر سره نوم نه ولی. اوس بیا دلته موږ ته راواړئ، ښکاره به کړي چې دا د چا نمبر. ګوره ملګرو، اول وار یې نوم راته ولیکلی عصمت الله، چې دا د عصمت الله نمبر دی. د عصمت الله نمبر یې موږ ته راښکاره کړی. دارنګه د هر چا نمبر چې تاسو غواړئ چې هغه له تاسو سره نه وي سیو، نو د هغه نوم او نمبر خو به ستا ته ټلیفون ته راغلی، د هغه نوم به ډایرکټ تا ته در راوړی چې بیا ته دا هم کتلی شې چې دا نمبر باندې واټساپ شته که نشته. دلته پر واټساپ باندې کلیک کړه، دستي تا ته در راوړی. که د هغه نمبر باندې واټساپ و، دا د واټساپ شته، ما واټساپونه هم ورسره کړي دي. نو دلته واټساپ هم تاسو کتلی شئ. او بله خبر دا ده چې دلته تاسو د هغه تصویران هم کتلی شئ. دا ایپ چې کله تاسو خلاص کړئ، که د هغه خپل دغه ایپ خلاص کړی نو پر دې باندې د هغه نمبران هم تاسو کتلی شئ. واټساپ، ټلیفون او هر څه ډیټا چې کومه ده هغه د دغه تاسو معلومولی شئ. نو کوم ویډیو خوښه شوې له ملګرو سره یې شیر کړئ او ویډیو لایک کړئ. پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. نو نور مې پر خدای سپارم. چینل در سره سبسکرایب کړئ. ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.